کې خنداګانې شروع کی مسلمان پورې خنداګانې کوي او بیا علماو پورې نن سبا زموږ ستاسو د ګپ شپ د مذاق دا محور چې دی دا علما ګرځېدلي دي او بیا خاص کر د جومات امامان ګرځېدلي دي که خلم سپړدلی کېږي بس د جومات په امام پسې به لګیا یو که خلم کولاویږي بس عالم پورې به لګیا یو که مجلس جوړیږي دا زمونږ کیفیت دی او دا د پیغمبر خو به دې امت ته نه راځي نبی علیہ السلام باندې خو د نبوت دروازه بنده شوی بل پیغمبر خو نه راځي العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء کرام وارثان دي هغه د نبی علیہ السلام کوم دین کوم اسلام کوم شریعت هغه د امت ته رسوي اوس دا پنځلسمه صدي ده کمزورۍ به وي اوس خپله کمزوري هغه ماته نه ښکاري او خپلې د کمزورو هغه جرړه چې ده هغه راته نه ښکاري او یو کمزوري چې ده هغه د بل راته ښکاري بیا دا زمونږ ایمانونه دي او دا خبره د اوس نه ده دا خبره د اوس نه ده بس کړی د زر کېږي د دې یو پی ایس سره دغه کوي د اواز دغه کوي دا خبره ګوره که موږ او تاسو وګورو دا لاندې دغه دا والیم ده کم کا لاندې ماشین ده لږ صحیح ده ګوره د نوح علیه السلام زمانې نه راواله د نوح علیه السلام زمانې نه موږ او تاسو راوالو لږ کم کا صحیح ده همدقه چې دی کیفیت را روان دی بیا د نبی علیہ السلام ژوند موږ او تاسو وګورو نبی علیہ السلام ته به معاشره کې خلکو صادق او امین وي خو چې کله د دین اسلام خبره وکړله نو بیا کاذب او مجنون شو بیا هغه نسبتونه ورته بدل کړه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د جلیل القدر صحابه کرامو نه دي ابتدایي اسلامي قبول کړی دی د نبی علیہ السلام سره په هر جنگ او هر غزا کې چې موجود وو د عشره مبشرونه دي کم لس کسان چې صحابه کرام چې نبی علیہ السلام ته دغه نمونه ښودلی شي چې او د جنت زیری ورکړی شي چې دا جنت والا کسان دي نو په دې کې یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هم دی او د جنگ احزاب په موقع باندې د جنگ احد په موقع باندې د نبی علیہ السلام دومره مرسته وکړله د نبی علیہ السلام دفاع وکړله چې نبی علیہ السلام ډیر د خوشاله اظهار فرمایو او دا په دنیا کې نبی علیہ السلام صرف دغه صحابي لپاره دا لقب ورکړی فداک ابي و امي وې زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي سعد ابن ابي وقاص رضی الله فرمایي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي دومره لوی چې هغه منقبت وته الله جل شانه ورکړی اوس صحابه کرام لوی صحابه کرام د مسایلو ته پوس کاو عمر رضی الله عنه داسې لوی صحابه کرام خو چې کله د کوفی الته کې لاړې دغه اختیارات ورته ورکړی شو او منصب مسله باندې ودرېدو امامت ورته ورکړی شو د کوفی امام چې دی وګرځېدو جمعات کې امامت شروع کو نو بعضې خلک چې دی هغوی مخالفت شروع کو هغه صحابي چې نبی علیہ السلام فرمایي فداک و ابي و امي زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني هغه صحابي چې کله دې په مسله باندې ودرېدو د نبی علیہ السلام امامت شروع کو نو بعضې کسانو چې دې مخالفت شروع کو اختلاف پروپیګنډا او کو تاسو خېلې په دې معاشره کې موږ او تاسو ګورو د دې مولا یا د دې امام د پروپیګنډا ډېره زر خورېږي یو خبرو کې بس داسې لکه د اور په شان زر چې دی خوره شي اوس د کوفې نه دا خبره د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مخالفت کې دا خبره چې د مدینې منورې ته ورسېده عمر رضی الله عنه چې دی هغه حکمران دی د عمر رضی الله عنه دور دی چې کله دلته ورسې عمر رضی الله عنه مثلا حضرت عبدالله ابن ارقم رضی الله عنه او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دا دوه صحابه کرام یې ولیږل ویل چې تاسو د معلومات وکړئ
زموږ خو چې چېرته څوک د امام خلاف خبره وکړي نو بس که یو خبره کړي موږ ورسره لس نورې برګو او که نه دا خبره هم پکې ده دا هم پکې ده دا هم پکې ده تحقیق نشته چې یا معلومات نشته چې معلومات وکړو چې دا خبره ده حقیقت کې څه دی نو لس اوسه موږ خپلې ملګري کو پروپیګنډه کو نو د سعد رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دې دواړه ولګل چې تاسو د حالاتو تحقیق وکړئ څه مسله ده چې هلته معلومات وکړه شو هغه لنډ په کوم ځای کې تپوس کوو نو خلکو چې دی څه نه وی بیا دغه شی بیا چې هغه څو خبرې هغه بیا چې دی چپ شي یو کس چې دی صرف په خلاف و اسامه ابن قتاده د مخالفت وسی وی دوی ویره یو خدای دی وی د جهاد په کارونو کې کمزوري کوي دوی مو د عدل انصاف نه کار نه اخلي او دریم په موږ کې چې د کمزوري کې مونږ په ټیم نه راځي دغه یو کس چې د مخالفت وکړو نو ټول په حمایت کې نو چې عمر رضی الله عنه خبره ورسېده چې دغه حالت دی عمر رضی الله هغه معزول کو د هغه امامت نه د امامت نه لري کو خو د سعد ابن ابي وقاص د خو عشره مبشره نو مستجاب الدعوات د چې د یو خیره وکړه ویل الله کدا سړی کذاب او دروغجنی دا اسامه ابن قتاده کدی چرته دروغجنی الله نو ویل د عمر دراز کا لوی عمر ولا الله ورکا او د ذلت او د رسوایی سره ویل مخامخ کا الله د ذلت او د رسوایی جون ور نصیب کا عمر ولا ډیر کا خو چې دا ډیر عمر د ذلت او د رسوایی روایتو کې راځي او دا خبره د بخاری شریف پر روایت ده د بخاری شریف پر روایت کتاب الاذان باب قراءة الامام والمأمون د امام قرات په دغه کې چې دا واقع تفسیرا چې د امام بخاری رحم الله ذکر کړی دا نو بیا داسې وشو چې دله الله ډېر عمر ورکو داسې سپینګیری شوی او کمزورې انتهایی کمزورې شوی دا ورودی چې دي دا پیدا سره دا ورودی چې دي کیفیت دغه چې په لارو کې بناسو په دې لارو کې بناسو زنانه به چېړلې سپینګیری بوډا سپینګیری د ورځې چې ډېر راښکته شوي وي او په لارو کې به چېرته زنانه بران دا به چېړلې نو هغه زنانه وبته وي موږ داسې چېرته څوک دی مړه وي د خپل شکل ته دې وګورې را مړه دې ګیرې ته دې وګوره خلک وایي که نه هلکه دې عمر ته دې وګوره دې کار ته دې وایي وګوره نو زنانه بوته وي مړه دې عمر ته دې وګوره دې کار ته دې ګوره نو هغه ورته څه وي ما ته د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه خیرې لګېدلې دي چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه خیرې کړې وي چې الله که دا سړی دروغجني نو عمر یې دراز که عمر خو مې دغه دی خو الله د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کړي نو ذلت او رسوایي مې دغه ده چې د قوم په مخ کې چې دی هغه د شرمېږم او دویم دا چې محتاج شو انتهایی سوال به کوو لاس به نیولي سوال به کوو چا به له څه ورکولم نو هلکه هر سړي چې داسې معاشرې کې بدنامې زمانه که نه څوک ورله څه ورکوي هم بیا نه هلکه وایي دی بدنامې زمانه څه بېهوده سړی دی پرېږده وایي چا به له څه ورکولم نه بیا او دغه چېړل به کول نو عرض دا دی چې زمونږ هم د صحابه کرامو دور خو نه دی صحابه کرام خو څوک وو خو نن سبا مونږ او تاسو دغه واقعې ته وګورو بس زمونږ د ګپ شپ په جومات کې به ناسي دروغ به وایو قرآن به م کولاو کړی او بس یا به په عالم پسې لګوي یا به په امام جومات امام پسې لګوي قرآن باندې به ګوته هم ګرځو عجیبه کار دی زه دې تلاوت ته حیرانې چې دا کوم قسمه تلاوت دی په جومات په قرآن کې به ګوته ګرځو او زمونږ استاد چې دی خو ډېرې پلانکي ځای ته تللی او که نن خیرات نه تللی دی نو کو جومات له راځي که چېرته په ځای ناسي نو یاره تیارخور دی چې وظیفو ته ناست دی که خپل محنت کوي د دنیا پرست د دنیا پسې ګرځي او چې د تنخواه خبره ته وکړي هلکه د استاد تنخواه نو ته تنخواه خبره نه کوي یاره هغه خو دومره غیر حاضري کوي هغه په پلانکي ځای کې ټیوشن هم کوي هغه پلانکي سکول ته هم ځي نو تنخواه وله تم نه ورکې او بیا چې دی پروپیګنډې داسې کې په جومات کې به ناسي د جومات کې تللی عبادت له به راغلی یم ناست به یم تلاوت ته او په جومات امام به رانه خلاص نه عالم به رانه خلاص نه چېرته مړي په دعا کې به ناست یم امام به بیا راګیر کړه لګې به او دا چې دی دا چغلخوري ده د دې امام یا د دې عالم نه خلک متنفره کول دي چې زه خو ته متنفر یم زما خو ته نفرت دی خو چې دا نور خلک هم ته نفرت شروع کړي دا نور خلک هم ته متنفره شي که په یو مونږ چې امام غیر حاضري
هغه خو په 24 غنټو کې په 15 منځونو کې یو منځ کې حاضر نه وي چېرته. اوس دا دی چې یو منځ کې غیر هغه حالات موږ تپوس کوي چې دا امام ولې په دې منځ کې رښته دی. لکه د عمر رضی الله په دور کې زبارې کې صحابي چې د سهار مونځ رانغی نو هغه تپوس وکړو لاله د مور ډول تپوس کوي دا صحابي نن مانځ کې نه ولي موږ دا چرته کړی دي سر یا د ضرورت تپوس هم کړی دی چې د امام څه ضرورت شته که نشته دی که نه پیسې مو رچته نو هغه تنخواه مو له خپله نه ورکوو او پروپیګنډې چې دی هغه ډېر زیات کوو او مخکې مې خبر عرض کړه چې څنګه د دغه سعد ابن وقاص رضی الله عنه دا پروپیګنډه د کوفې نه مدینې ته په لږو ورځو کې راورسېدله. کوپه کې خلک خبر شوي نه او مدینې منورې ته راورسېد عمر رضی الله عنه ته نو همدغه شان زموږ په دې معاشره کې د دنیا خلک چې دی مړي موشي پته نه لګي په چمګاونډ کې خو د امام خلاف خبره ورشوه نو هغه په لږ ټایم کې په ټول کلي کې چې دی خوره شوي. نو عرض دا دی چې دا د پیغمبرانو دور پیغمبر نه راځي د صحابه کرامو دور نه دی 15مه صدي ده دا به کمزوري خو خپلې کمزورۍ موږ ته نه ښکاري. سودونه هم کوو او غلاګانې هم کوو او رشوتونه هم اخلو هر څه کوو او د امام د یو منځ غیر حاضر چې دغه راته بیا ښکاري. نو عرض دا دی چې د دې او د پروپاګانډونو په جوړېږي څه هسې ځان له چې دی خپل ایمان بربادو هسې خپل ایمان چې دی هغه بربادو. نو عرض دا دی چې د دې خبرو نه سره جوړېږي او که ته هر څومره انتشار وکړي وکړه که نه هېڅ هم نشي کولی څه به دې جوړ کړي خپل ایمان چې دی هغه بربادې او خپل ځان چې دی هغه مشهور دا دی یو کس ځان مشهوره و نو جومات په محراب کې اودس ماتې وکړو نو نن سبا چې خلک ځان مشهورون د جومات امام پسې خبره شروع کړي نو بس بیا یو سړی وایي هلکه دا چې دی پلانکي دا خبره کړې ده پلانکي دا خبره کړې نو خبره په ټول کلي کې چې دی مشهور شي. نو عرض دا دی چې د دې خبرو نه هېڅ هم نه جوړېږي هسې خپل جومات له عبادت له راځو خپل ذکر تلاوت دغه کوو فضول خبرو نه چې دی ولې ځان له ایمان بربادوو. جومات ته راغلي عبادت له د دې نه چې ځان سره د ګناهونو پیټه ویسو. حدیث مبارک کې راځي په جومات کې څوک د دنیا داسې غیبت دروغ خبرې کوي نو نبی علیه السلام فرمایي وایي د دا نیک عمل چې دا کم نیک عمل یې مخکې کړي نبی علیه السلام فرمایي دا داسې سوځي لکه اور چې وچ خشاک سوځوي نو هغه کمې نیکۍ چې دې کړي هغه هم ځان له سوځوي نو ولې سوځوي ځان له ځان له نیکۍ سیوا کا سوځوم. نو عرض دا دی چې د دې خبرونه دغه حدیث مبارک کې او دغه آیات مبارک کې الله جل جلاله فرمایي چې څوک داسې نیکانو ګوري یا داسې بې خبره خلکو پسې لګي د پروپیګنډې کوي نو الله جل جلاله فرمایي د دې جواب به د دې مسخرو د دې مذاق د دې پروپیګنډو جواب به الله وایي زه ورکړم ولهم عذاب الیم او د داسې خلکو دپاره الله وایي ما دردناک عذاب تیار کړی. الله جل جلاله